أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سورة الأعراف 199 نمبر آیات. په دې آیات کې الله تعالی د لویو اخلاق ذکر کړی د نبی علیہ السلام ته تعلیم ورکړی د چې دې اخلاقو نه فائدہ پورته کړه. د دې وړاندې د کافرانو مختلفې فرقې ذکر شوې، د هغوی بد اخلاقۍ ذکر شوې، د هغوی ضد ذکر شو. اوس دې ذکر کې د نبی علیہ السلام ته د بهترینو اخلاقو تعلیم دی چې کوم اخلاق چې دنیا په آخر کې په کار راځي نو هغه اخلاق د سیده نمونه وي. الله تعالی وایي خذ العفو ونیسه معافي کول. دې آیات کې د اخلاقو درې اهمې جملې دي غټې. یو عفو ده، یو د نیکو حکم کول، او دریم د جاهلانو نه مخ اړول. دا درې جملې دي. په دې جملو کې د ژوند تمام حصې چې کوم دی هغه موجود دي. اول نمبر ټکی چې کوم دی د عفو دی. د عفو مشهور معنی دوه دي او دواړه مفسرین ذکر نقل کړي دي. د عفو یو معنی دا ده چې نرمي کول او اسانی راوستل په کارونو کې، او دویمه معنی د دې دا ده چې معافي کول. نو دا دواړه معنی د ذکر کې سمون خوري. د دواړه معنی یو بل سره نږدې هم دي، دواړه مصداق یو دي اگر چې په معنو کې فرق شته. د علماء او د جمهور علماء رائے دا ده چې عفو نه مراد په کارونو کې نرمي کول دي. او دې باره کې بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځینې روایت دې تایید هم کوي. د دې مطلب دا ده چې کم کسان په دین باندې عمل کوي، نیکان خلق دي، خو هغوی په کامله درجه باندې په دې احکامو باندې عمل ونه کړي او بلکې نشي کولی، نو د دوی نه سرسري احکام قبول کړه او پورا تجسس پسې مه کوه، مه لګېږه پسې چې دا په دې کې دا کمی دی، دا کمی دی، پورا تنګول پکې مه کوه. د دې مفهوم د دې حاصل دا شو لکه الله تعالی د مونځ امر کړی دی چې مونځ تاسو وکړئ. د اسلامي نظام او اسلامي حکمرانانو ذمہواری ده چې هغه به د مونځ اقامت کوي، یعنې د مونځ د قایمولو دپاره به یو قسم له نظام جوړوي چې په هغې کې خلک مونځ وکړي او بېلمازان چې کوم دي بېلمازي د دنیا نه ختمه شي. اوس مونځ چې کوم دی کامل مونځ دې ته ویله کېږي. ته مانځه کې داسې ولاړه چې بلکل ته وایې زه بلکل الله تعالی وینم، او دا کمې خبرې چې ته وایې کوم ثنا چې وایې کوم حمد چې د الله تعالی وایې نو داسې وایې لکه ته چې برای راست د الله سره لګیا یې او برای راست د الله تعالی نه خپلې مطالبې کړي. اوس دا کیفیت جوړول دا په لکونو خلکو کې به یو سړی داسې چې دا کیفیت به جوړولی شي، هر څوک یې نشي جوړولی، او دا طریقه کافي ګرانه ده. نو اوس سړی مونځ وکړه، مونځ کې د کوتاهي یعنې اوس په دغه لیول باندې ونه کړو، نو ته داسې مه وایه چې مونځ دې نه دی کړی، په پوره اصولو باندې برابر نه دی، پوره شرایطو باندې آدابو باندې برابر نه دی، بلکې د دوی نه هم دغه نمونه سرسري مونځ قبول کړه او پوره د تجسس پسې مه کوه ځکه چې دوی د وس نه به باري نه به شي کولی. د دغې نه علاوه کومو خلکو چې تا سره ظلمونه کړي دي، زیاتې کړي دي، نو چې کله موقع راشي د هغوی سره د نرمۍ ګزاره کوه، نرمي ورسره کوه، د پوره انتقام اخیستلو سوچ مه کوه. او دغه روایت چې کوم دی ځینې علماو ذکر کړي دي چې کله امیر حمزه رضی الله عنه شهید شو او د هغه بدن چې کوم دی نو 19 ټوټې شو، نبي علیه السلام چې په دې حالت کې دی ولید، نبي علیه السلام داسې وویل چې دا کس چې چا شهید کړی دی، زما تر چې چا شهید کړی دی، د دغې د خلکو نه به زه 80 کسانو باندې داسې چل کوم لکه څنګه چې زما په تره باندې کړی دی. وایي د دې نه وروسته دا آیات نازل شو چې خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. ستا د اوچت منصب سره مناسبه دا نه داسې انتقام واخلي، بلکې ته د معافۍ اعلان وکړه. بیا فتح مکه کې هم دغه شان ده کې د معافۍ خبره وشوله. نو د علماو د یوې ډلې رایې دا ده چې په شرعي احکامو عملي کولو کې نرمۍ نه کار واخله. او د دې روایاتو تایید د معاذ بن جبل رضی الله عنه د روایت نه هم کېږي چې کله هغه نبی علیه السلام ولېږه د دعوت دپاره، د تعلیم دپاره، نبی علیه السلام چې ته کوم هدایت کړي نو هغه کې یو دا و چې یسروا ولا تعسروا، خلکو سره د نرمۍ ګزاره کوه، اساني پرې راوله، سختي پرې مه راوله، د حد نه سیوی مه تنګوه چې خلک یې برداشت کولی نه شي، نرمۍ ګزاره ورسره وکړه. دا یوه معنی شوه. دویمه معنی دا ده چې خلک معاف کړه.
کم خلک د سره زیاتې وکړي د هر چا باره کې د انتقام سوچ مه کوه او دا خلک معاف کوه. کم چې جاهلان دي په خبره باندې نه پوهېږي، کم خلک تا ته په اسلامي دعوت په لاره کې هغې داسې الفاظ وایي چې د هغې جواب ډېر بدل پکاري، خو ته هغسې مه کوه بلکې دغه خلک معاف کړه، ګزاره ورسره وکړه. نو بیا به په معنا د معافۍ سره به شي. اولنۍ معنا په معنا د اسانۍ سره و. نو دا معنا هم ډېرو علماو نه نقل او د صحابه کرامو نه نقل. امام طبري رحمه الله په خپل تفسیر کې ذکر کړی دی چې دا د امیر حمزه د شهادت په باره کې نازل شوی چې کله نبی رسول الله دغه جمله استعمال کړه هغې نه معلومیږي دا چې دا د معافۍ باره کې دی. خو د دې ټولو حاصل چې کله راجمع کړي نو د دې حاصل یو جوړیږي. نرمي کول او معافي کول دا یو بل سره کافي نږدې مضمونونه یو بل سره تعلق شته. دویم دا ده چې وامر بالعرف حکم کوه د نیکۍ. کم کار چې شرعي کار دی او د دنیاوي لحاظ په دیني لحاظ باندې فایده مند دی هغې ته عرف یا معروف ویلی کېږي. د دغه کارونو ته حکم کوه. واعرض عن الجاهلین او مخ واړوه د جاهلانو. نو دې ځای کې سرسری نظر باندې مفسرینو قول دا دی چې په دنیا کې تقریبا دوه قسمه خلک اوسېږي په غټه سطحه باندې. یو قسم خلک هغه دي چې خبره اوري، نو چې کوم خلک خبره اوري شریعت خبره ته غوږ دي دغه ته نیکان ویل کېږي. نیکانو خلکو سرسری احکام قبول کا او زیات تجسس پسې مه کوه چې دا ټکی دې غلط شو هغه ټکی دې غلط شو دومره پسې مه لګه او یا د هغوی سره د ظالمانو سره د نرمۍ ګزاره وکړه معافي کړه. خو دویمه مرحله کې چې کوم خلک جاهلان دي داسې چې ستا خبره به اوري هم نه خو د هغې په مقابل کې به تا باندې به خوشي خوشي الزامات هم لګوي او تا ته به ډېرې سختې خوشي خوشي خبرې هم کوي چې د هغې جواب چې کوم دی نو انساني فطرت غواړي چې په بله ژبه کې ول جواب ورکړي، په خطرناک ژبه کې ول جواب ورکړي او د انسان غصه راپاروي او د انسان جذبات انتقام ته رسوي. نو په دې جاهلانو باره کې نبي علیه السلام ته الله تعالی هدایت ورکړو چې واعرض عن الجاهلین، د جاهلانو نه مخ واړوه. مخ اړول چې کوم دی امام بخاري رحمه الله هم دغه مفهوم ذکر کړی دی چې د دې مطلب دا دی چې دې خلکو سره دغه جاهلانه الفاظو جاهلانه جواب ولا مه ورکوه بلکې دغسې یې پرېږده. مثال په طور باندې سړي کنځري کړي دي نو هغې جواب په کنځرو کې مه ورکوه. سړي ته باندې الزامات ولګول د هغې جواب په الزاماتو کې مه ورکوه بلکې دغه خلکو نه مخ واړوه داسې پرېږده په دغه حال باندې پرېږده. نو دا اصول د دعوت شو، دا عسکري سبقونه نه شو، دا دعوتي سبقونه دي. دا د دعوتي شعبې دپاره دا طریقه دا اخلاق پکار دي. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. واما ينزغنك كوسوسه واجتاتا من الشيطان كوسوسه راشتاتا الشيطان طرفنا نزغ وسوسه فاستعذ بالله نو پناه غواړه په الله تعالی سره. دی آیات کې دی خبره ته اشاره ده د انسان غصه را فاریدل انتقام سوچ کول دا شیطان د وسوسو نه دي. امام ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې قرآن کې په دریو ځایونو کې د ښو اخلاقو ذکر شوی دی. یو څو د اعراف دا آیتونه دي چې خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. دویم آیات په سورة المؤمنون کې دی او دریم په حامیم سجده کې دی او د دریو واړو آیاتونو نه وروسته د شیطان ذکر دی، د هغې د وسوسو ذکر دی او د هغې نه د پناه غوښتلو ذکر دی. وایي دې کې وایي اشاره دې خبرې ته ده چې انساني دشمنۍ کرکې نفرتونه غصې چې څومره راپارېږي نو په دې کې مضبوط اثر د شیطان. بیا امام ابن کثیر رحمه الله په دې په تایید کې یو حدیث پیش کړی دی چې نبی علیه السلام په وخت کې یو دوه کسان په لانجه وو. د یو کس چې کوم دی دا بیخي تک سور شو او رنګ یې بدل شو. نبی علیه السلام وفرمایل چې که دې ټایم کې یو جمله راکړه دې سړي وویله د حالت ټیک کېږي بیرته صحیح کېږي او هغه جمله دا د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دغه کس واورېدو هغه سمدستي اعوذ بالله وویله چې اعوذ بالله یې وویله رنګ یې بیرته ځای له راغی صحیح شو او د انتقام هغه الفاظ یې پرېښودل او بس خاموش کېناست او واقع د معاملې د شیطان اثر. د شیطانانو زیات تحقیقات او کوشش په دې ځایونو کې چې کومو ځایونو منځ کې معمولي خفګانونه پیدا شي شیطان په هغې کې دننه وسوسې اچول شروع کړي
او دغه ذکر نه غټه فائدہ پورته کوي چې دوه جانبین د دست جرایم مرتکب شي هغه کې قتل وشي هغه کې غیبتونه وشي او دغه شان کې سازشونه منسوبې به کې وشي او د یو بل عزتونه او د هغه ژوند په خطرو کې واچي وای دا شیطان غټ ارمانونه نه دي او شیطان د غټو کامیابونه دي نو په دې ټول حالاتو کې د شیطان ذکر دی چې په دې حالاتو کې د شیطان نه پناه غوښتل ضروری خبره ده الله تعالی و اما ينزغنك من الشيطان نزغ کچرته کې راشي تا تر شیطان طرف نه یو وسوسه فاستعذ بالله ان پناه غواړه په الله تعالی سره انه یقینا د الله تعالی سميع اوریدون کې دی علیم فوید نعوذ بالله ویا ندین علاوه نور طریقې هم علماء ذکر کړی دي چې اعوذ بالله ویل او بسکل یخي وبسکل ځکه شیطان په خپل د اور نه تیدار د انساني ګرمایش راولي دماغ ګرمایي او دا شاند کې کده ولاړ نو کې دي نه کنا سیده ډډو وਹੀ د سهم غوسه ختميږي د شرعي طریقې دي او یقینا الله تعالی اوریدون کې پوهه دی چې کله اعوذ بالله وان الله اوري نو تاسو په لار کې مرسته خامخه کې د شیطان نه بچ کی ردی دا معلومه شو چې څومره انسانان شریک ژوند تیری به کورونو کې تیری به کلو کې تیری بار ځګونو کې چې تیری او داسې حالات راشي نو امي اعوذ بالله ویل پکار دي خپل غوسه کنټرولول پکار دي او ځان له دا نومونه ورکول نه دي پکار چې را زما ګیس ته به کنټرولي کې نه زما بلډ پريشر دی د اثر کې دا نومونه د بد اخلاقی نومونه دي بد اخلاقی دویم نوم دی بس نور هر شی کنټرولي کې د خبره نشته دی دا شیطانی وسوسې حرکتونه دي او دغه شیطانی دلایل جدا ګیس او دا بلډ پريشر حقیقت کې دا هیڅ شی نه ټول اهم شی د مسلمان قدر او عزت دی دا غي خیال ساتل پکار دي ان الذين يقنها كسان نتقوا جد الله يريږي اذا مسهم طائف من الشيطان هر کله چې ورسېږي د شیطانان طائفه دا ډلې ته ویل کېږي ډله د شیطانان یعنی شیطانان متراورسېږي د وسوسې چولو د پاره د غوسه کولو د پاره تذکرون بی الله یاد کی چې کوم خلک د الله نه یریږي غوسه ورشي الله را یاد کی هغه له جوابونه نه ګوري چې دا بلډ پريشر او دا دغه د ګیس بل شي نمونه وته نه وای بس بده باندې پوښي زماده غوسه در شیطان اثر دی تذکرون الله تعالی را یاد کی یعنی اعوذ بالله وی فاذا هم مبصرون ناس بردي سترګي وغړيږي څه مطلب غوسه چې کوم د کله چې انسان په غوسه کې راشي د حواس مکمل معطل شکار نه کوي د عقل کار نه کوي خلک د لولي ورانی کوي طلاقونه چې مړی کوي د غوسه کې کوي او یقینا چې دا ټول خراب جرایم دي خوشي جرایم دي یا قبیح الفاظ استعمالول کنزري کول دا خراب جرایم دي خدا د انسان هغه وخت کې چې کله انسان په غوسه کې راشي او د غوسې باندې د حواس کار پیږي معطل شکار پیږي شیطان به اثر انداز دي او چې کله الله رات کې پیدا هم مبصرون ناس بدی لیدون کې شيسترګي کار وکي هر څه خو بد تمیز وکي خو بد او پیجنې بیا ځان کنټرول کړي دا د نیکانو خلکو علامات دي چې کله غوسه ورشي الله را دی دویم قسم خلک چې بار ذکر شوی دی هغه جاهلان دي هغه صدا هغه د مخ اړولو امر نبی علیہ السلام ته شوی دی چې دینه مخ واړه او دله جوابونه مور کوي دغه خلک و اخوانهم اورون د شیطانانو یمدونهم امداد کوي ردوی سره د شیطانان پیل غیب گمراهی کی سرکشی کی کم خلک چې د الله تعالی نه یریږي هغه باغیان خلک دي جاهلان بیوقوف خلک دي نو دغه خلک الله چې غوسه شي الله نه را یادي بلکې نورم په خپل غوسه کې تیز شي شیطان را ورسیږي او دغه پر غوسه کې د ډېر وسوسه ورواچي چې د سینه قلاریږي بس وی وه او د سینه کې مړېږي او د سینه کې دا وې راوا روب کې راواله او دا سې ناشنا وسوسه نوري ورواچي بدغه ناجایزو کې بدغه خراب وسوسو کې شیطان د خپل گمراه هرونو سره مرسته کوي نو چې کله شیطان تعاون شروع کوي دی الله را یاد نکي نو الله وي ثم لا يقصرون بیا دوی اس کمه نه کوي بګناونه کوي دغه مجرمان خلق جاهلان خلق چې د الله تعالی نه یره باغی کې نشته نو دی الله نه را یاد چې نه را د شیطان سره په گمراهی کې مرسته شروع کوي بیا دغه گمراه خلق به خپل ګناهونو کوتاهو کې اس کمه نه کوي چې څه قسم جرایم باندې لاس برکیږي اثر نه کوي